السلام علیکم. امید دی چې انشاءالله ټول به روغ جوړ یي او هغه ټول ملګري چې را سره ملګري شوي، شکریه ستاسو. کم ځای نه ملګري شوي او میبي ضرور پکې دا ولیکئ څه سټراتیژي خپلول پکار دي، ځکه چې خبره بیخي په غیرت ودرېدلې ده. انډیا والا خو موږ ته بیخي سړیتوب نظر نه کوي، څه ډنګر په نظر راته ګوري. نو لږ وای فای کله ډسکنیکټ کېږي، خو بهرحال انټرنیټ دغه صورتحال دی، تاسو ته پته ده. نو ما ویل چې انډیا والا راته بیخي څه نظر نه کوي او څه چل وکړو یاره. تر دې پورې چې پرون ټراپۍ سره سیم ایوب او سوریه کوماریادو له تصویرونه ویستلو، په یو ځای یو ویډیو جوړولو، هغې نه مې انکار وکړ چې نه زه د سره نه ودرېږم. لاس میلاولو نه خو پخوا انکار کړی، پریس کانفرنس نه مې انکار کړی. نو اوس دا جیت چې کوم دی زموږ دپاره بیخي خبره د غیرت که نه. نو اوس دا چې دی نو زموږ دپاره بیخي خبره د دغه جوړه شوې ده، زموږ په عزت سوال جوړ شوی دی. نو آیا دا کلاړیان، دا پرچي کلاړیان، دا ټول سپارښیان د دوی به نن توکه وچلېږي که نه؟ نو ضرور په کمنټونو کې دا ولیکئ. ښه، څوک را سره کم ځای نه ملګري یئ او څه وایئ چې نن به ترې څنګه وګټو، لکه بیټنګ به کلیک شي، بالینګ به کلیک شي، څه به وشي. اول په دې باندې خبره کوو چې اوسه پورې څه وشو. ایشیا کپ چې سپیشل سټارټ شوی دی، نو په هغې کې ډېرې کنټروورسیز جوړې شوې. صاحبزاده پرهان په سټایل باندې، حارث رؤف په سیلیبریشن باندې، سوریه کومار یادو په دغه باندې پریس کانفرنس باندې، او ریپیټ کوم یې ځکه نه چې تاسو ته پته ده. نو وشوه دا چې صاحبزاده پرهان چې کوم و هغه هم آی سی سی پینل ته مخامخ شو، هلته یې خپله وضاحت وکړو چې موږ پښتانه یو، موږ همدارنګې سیلیبریشن کوو. نو هغه یې وارننګ ورکړو چې بیا به داسې نه کوې او بس پرېښوستو یې. او حارث رؤف او سوریه کومار یادو چې کوم دی، نو په هغې باندې میچ پیس 30% دا د میچ پیس جرمانه لګېدلې، دغه دواړه جرمانه شو. اوس ریسنټلی ارشدیپ سنګ په یو میچ کې هم څه اشارې کړې وې متنازعه، نو هغه چې کوم دی پی سی بي هم ریپورټ کو آی سی سی ته چې د خلاف هم کاروایي چې کوم دی نو وکړئ. نو اوسه پورې دغه صورتحال دی، خو د ټول نه لوی خبره د انډیا تکبر دی، غرور دی د سوریه کومار یادو سپیشلی، چې هغه تپوس ترې وشو چې د پاکستان او انډیا د مقابلې هغه وی کومه ریوالري، زموږ خو څه مقابله نشته. ما ته فکر نه دی معلوم، خو 10-0 11-1 10-1 اټس ناٹ کالډ ریوالري، دې ته مقابله څوک نه وایي. ډېر زیات د غرور تکبر نه ډکه خبره چې ټوله دنیا یې مني چې پاکستان او د انډیا مقابله ده، او دنیا د ټول نه ایکسپنسیو ټیکټونه چې وي نو هغه دا وي د 350 درهمو، نن د ټولو نه ارزان ټیکټ دی، د 12,000 درهمو پورې ټیکټ پکې دی. او ستاسو ګورئ 12,000 درهم نه څه جوړېږي، 60 لک څه پاسه دا روپۍ ته جوړېږي. 350 درهمو نه هم 4,500 پورې یا دغې نه سوا روپۍ جوړېږي. په دنیا کرکټ کې په یو ځای کې هم دومره ایکسپنسیو ټیکټ نه وي، څومره چې پاکستان انډیا میچ وي د هغې ټیکټونه ایکسپنسیو وي، په بلیک خرڅېږي. خو د دې باوجود هغه دومره تکبر کې دی چې نه څه مقابله نشته. تر دې پورې چې هغه په دې هم پوهېدی چې کوم میچ سپانسرز دي، نو که چېرته انډیا د پاکستان سره د میچ کولو نه انکار وکړي، یعنې آی سی سی د انډیا او پاکستان د انکم لپاره، د پیسو ګټلو لپاره دواړه په یو ګروپونو کې اچوي. په اکثر تاسو ګورئ آی سی سی ایونټ وي نو پاکستان او انډیا په سیم ګروپ کې وي. دې دپاره چې دې دواړو چېرته میچونه ډېر راشي، چې ریوینیو ډېره وشي، سپانسرز پې یو دبه ووي. نو هلکه تاسو دونه غیرتیان یئ، دونه دغه کوئ، بیا خو انکار وکوئ چې اډو میچ ورسره نه کوو. لکه څرنګې بایلیټر سیریز نه انکار کړی دی چې بھئی پاکستان سره مونږ 2011 د که 10 د هغې کې لاست ټایم پاکستان او د انډیا یو سیریز شوی، پاکستان تللی و، او د هغې نه پس بیا بایلیټر سیریز نه دی شوی. نو هلکه څرنګې تاسو بایلیټر سیریز نه انکار کړی دی، نو داسې د دې نه مو کوئ چې بس نه کوو ورسره. نو دونه خو پکې غیرت شته یې، ځکه چې هلته سپانسرز خبره وي، خلکو پې شاته غټ انویسټمنټ کړی دی. نو بهرحال ډېر غرور کې دي، ډېر تکبر کې دي.
نو غټ سوال دا دی چې آیا چې اوس خبره زموږ دپاره د غیرت او د ملک د ساک او د عزت جوړه ده، نو وبه ګټو دي. څه وایي تاسو؟ کمنټونه خو ستاسو را روان دي، ملګري خو لګیا دي په جوش او جذبه کې دي چې انشاءالله پاکستان will win the match، پاکستان will win the final پلان کې ډینګي. ملګري پکې خبر په حوالې سره همدا ویل کېږي چې ایشیا کپ نه پس ټیم ته بابر را روان دی. سریلانکا د افریقې ټور دی پاکستان هلکه که دا کال زه په هیله دې سړي سره اوس پسې سیګنل هم نشو بندولی. نو هلکه که داسې څوک یې چې زه ته لا میبي لا یو ګورې کالونو ته ونښتو نو مه کوه خدای بنده. دغه 2 ډکې سیګنل دی راسه، خو دا ښه دی زما د موبایل ریم لږ ښه دی سټرانګ دی چې سیګنل راونیسي بیا ته یې خلاصېدی نشي. نو ته مهرباني وکړه مه کوه کال. نو مونږ خبره دا کوله چې آیا پاکستان د انډیا نه به میچ وګټي. 2-3 وکړم یاره دې سړي سره زه دلته خدای کور روان که ستا چې ها دا یاد وساتئ چې کله هم تاسو بل د دې نه اپشن پاتې نه شو چې زه لاړ شم او دا سړی چې کوم دی نو بس مخې سره بلاک کوم. اوس خبره دا ده چې دې نه به زه چې وځم خو بس لا یو ویډیو ختمه شوه نو کال هیسټري هم نه راخلي، خو زه وروسته به یې بلاک کړم ځکه چې ما ورپسې یو شپږ ځل بیزي کو بیا مې ورته نښتی دی. نو هلکه یو ځل بیزي شو خو بیا میسج راولېږه که هر څومره ضروري خبره ده میسج کې هم ویله کېږي لنډه. نو خبرې مطلب دا و چې یاره کیا جیت پایېږه. نو 2-3 پازیټیو شیان دي. یو دا چې زمونږ بالینګ چې کوم دی هغه په دغه کې راغلو په پام کې دی. زمونږ بالینګ ولاړ دی په شاهین افریدي. د بالینګ بیک بون چې کوم دی شاهین افریدي چې کله هغه پاور پلی کې وکټ وباسي موسټلی دا میچونه مونږ ګټلي دي که هغه هر ټیم وي. او د پاکستان حوالې سره خو هسې هم دا مشهور دی چې توکي ټیم دی کله کله ځان شرموي او کله بل شرموي. نو میبي نن انډیا وشرمو دا څه پته لګي. فرام ډے پس پاکستان همدغه رنګېده چې کله کله د آوټ کېدو قطار سټارټ شي قطار پر قطار او کبي کبي و بس تاسو مخې ته ده که نه چې څنګه پرفارمنس وي. نو میبي چې د انډیا غرور او تکبر الله تعالی د هغې ته نن د هغې سزا ورکړي. خو شاهین افریدي چې کوم دی هغه په پام کې دی. زیاتر ما سابقه چې کوم لیجنډز دي محمد آصف شعیب اختر بل یو کم پکې و نو هغه عمر ګل هغه شاهین افریدي ته تجویز ورکړی او دا و چې هغه وایي چې یاره زمونږ په وخت کې هم داسې لیجنډس وو کریس ګیل و چې هغه ته بالینګ کول ګران و، براین لاره وه چې بالینګ کول به ورته ګران و داسې ډېر لوی. نو د هغه به مونږ د ټیکنیکس کتل چې یاره د ټیکنیک څه دي او په کوم ځای کې دی د سټرانګ زون دی کومې معمولي ویک زون دی. عمر ګل شعیب اختر آصف چې ما کتل نو هغې شاهین افریدي ته ډېر ښې مشورې ورکړې وې. اوس دا پته نه لګي چې ورته به رسېدلي که نه. خو دا وایي چې یاره ویکټ ټو ویکټ ورته چې بالینګ کوي نو میبي یو بال پې خطا شي ویکټ ولګي. تر دې پورې چې هغه دا وایي چې یاره همدا ما یو تجزیه کتله د مچل سټارک او د دې ابیشک شرما دی که نه نو د ده په آی پی ایل فاینل کې آمنا سامنا شوې وه. نو سټارک دی ډېر زر ګیر کړی او اوټ کړی و. د هغې وجه دا وه چې وایي چې سټارک ورته د اپ سټم نه ډېر بهر آوټ سوینګ ویشتل 3 بالونه، یو اپ سټم نه بهر و ټرن شو بهر ته لاړو بل نو د ابیشک خو دا خیال شو چې بس هم سټارک ما په دې ګیرئ او سلیپ یې ورته هم اخیستی او فسټ سلیپ سیکنډ سلیپ تھرډ سلیپ. نو د ابیشک دا خیال شو چې دا سټارک ما ګیرئ چې یاره دی د اپ سټم نه بهر بال ما ته راولي سلیپ یې م اخیستی دی نو زما نه سلیپ له یا وکټ کیپر له کیچ ویستل غواړي. نو ابیشک به هغه اپ سټم بالونه چې کوم نو هغه به پرېښوستل چې زه خیر دی. نو دا رنګې یو بال چې کوم نو سټارک 4م بال د آی پی ایل د فاینل دا سټارک چې کوم په میډل سټم باندې ورویشتو او معمولي ټرن پکې و چې هغه د هغه نه میس شو اپ سټم ویکټ په ولګېده ځکه چې دا بیشک منټلیټي دا جوړه شوې چې د اپ سټم نه بهر بال ماته راولي. نو وایي چې بیشک چې کوم دی دا د بیټسمنانو د مزغو د بالرانو د مزغو سره لوبیږي. فورن اټیک کوي نو بالر چې دی نو انډر پریشر کوي. خو که یو بالر د بیشک لپاره پراپر هغه سره راشي پلانینګ سره راشي هغه د مخکې نه دا تیاری وکړي چې دا سړی به چې کوم دی نو زه څنګه ګیروم او 3-4 بالونه چې کوم دی نو هغه ته د اپ سټم نه بهر ولي
او بیا ان سوینګ ولي په وکټ ولي په پیډ باندې ولي نو مې بي هغه شي په دې کې مې بي هغه ته چوکم ولېږي چکم ورته ولېږي خو چې کله یو بالر سره یو پلین وي او په هغه پلین ورته بالینګ وکړي نو د هغې سابقه لیجنډس دا کمنټس وو چې بېشک ټیک دی چې یو ښه کلاړي دی خو دومره نه دی چې ګنې یو بالر به دی اوټ کولی نه شي بالران هم ښه بالران شته نو نن د شاهین به کړه امتحان وي که پاکستان ټاس وګټي نو یو بل بینیفټ به میلاو شي او مې بي فسټ بالینګ هم وکړي داسې نه چې تیر ځل په شانې مونږ حیران کړي چې پیچ بالینګ لپاره سازګار وي او دا پیله د بیټینګ چې دی نو فیصله کوي نو بالینګ چې ټاس وګټي نو مې بي چې وشي ځکه چې پیچ پیله بالینګ لپاره سازګار وي د انډیا دغه دوه کلاړیان دي شبمان ګیل او بېشک چې اوپننګ کې راځي که دا دواړه کنټرول شو نو انډیا ټول ټیم کنټرولیدی شي او ټاپ پام کلاړیان د هغوی سره هم شته او که دا دواړو په دې دواړو کې یو هم وچلېده نو هغه بیا وایي که نه چې د ډیمیج هیز بین ډن چې هغې خپل کار کړی وي مخالف ټیم ته نقصان رسولی وي ما کتلو چې تېر ځله بېشک څو رنز وکړل 50 یا دغه نه لاندې باندې و که نه اوس رانیر دي نو زمونږ کلاړیانو ډېر زیات سیلیبریشن کوو نو ما سوچ کوو چې هلکه 40 رنز یې په 18 بال کړي دي یا 45 رنز په 21 بال کړي تاسو هغه خو خپل کار وکړو تاسو سیلیبریشن کوي تا کومه توره وکړه خو در سره د هغه خبره د ډیمیج هیز بین ډن هغه تا ته خپل نقصان در ورسو ګورو به نن د بالینګ کړه امتحان دی چې بالینګ څه سټریټیجي خپلوي البته کیپټنسي ډېره زیاته ویک ده خو شاهین افریدي حارث رؤف دا ویک نه دي ابرار ویک نه دی سیم ایوب ورسره دی ښه وکټ یې اخلي حسین طلعت میډیم فاسټ بالر دی محمد نواز خو جو تاسو ته پته ده په تیر میچ کې بالینګ ورکړو ډېر ښه بالینګ کوي فهیم اشرف شته دی نو کافي بالینګ آپشنز موږ سره شته خو اوس دا یوټیلایز کول دا چې کوم د نو د کپتان امتحان دی ګورو به کپتان په دې امتحان کې څرنګه کامیابیږي بله پازیټیو چې کومه ده نو هغه دا ده چې دې کلاړیانو ته ویلی شوي دي چې بس ورځئ او کوئ یو جارحان اپروچ سره به نن بیټینګ کوي صاحبزاده فرحان ته او فخر زمان ته پلینګ 11 زوړ برقرار ساتي یو ځل بیا مقور کوي سیم ایوب ته او صاحبزاده فرحان او فخر زمان ته چې د نو ټیم میټینګ کې وویل شو چې تاسو بالکل اټیک کوئ که هر څه کیږي خو تاسو به ودرېږئ نه لکه تاسو به سنګل ډبل لپاره نه بلکې اټیک به کوئ رنز به وړئ داسې نه چې تا نه یو وکټ وغورځېده او جو بس ته په 2 اوور کې بیا 42 رنز کوه نو دا به نه یې پکې نو ګورو به چې اوس ګیم پلان خو جوړ دی خو اوس دا ایګزیکیوټ کول دي هغلته په هغې باندې عمل کول دي نو چې دوی عمل کوي که نه دا بل هغه دی چې یاره محسن نقوي هم یو اعلان کړی دی د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین دی او د ایشین کرکټ کونسل هم چیرمین دی د پاکستان وزیر داخله محسن نقوي هغه کلاړیانو ته ویلي چې میچ وګټئ او چې څنګه سیلیبریشن کوئ وروسته به اوسه ګورو نو دا ډېر غټ اعلان دی ځکه چې زمونږ ګوره دا مونږ عوام یو څونه په دغه کې راغلي یو نو دا کلاړیان هم ډېر جذباتیان دي دومره جذباتیان چې حارث رؤف خپلو جذباتو باندې کنټرول پاتې نه شو نو جواب یې ورکړو محسن نقوي ورته ویلي هغه ته پته ده چې تاسو صرف میچ وګټئ وروستو چې څرنګه سیلیبریشن کوئ یو هیب تاسو بس کوئ بیا به وروستو سره راکاږو تاڼه تحصیل به بیا کوو تاسو میچ وګټئ نو دا هم یو ښه پازیټیو دغه دی چې چیرمین پی سی بي هغه خپل ټیم کلاړي ته دا وویل چې بس ته وګټه بیا چې څه کې کوه څرنګه سیلیبریشن کې که ډزو والا سټایل خپلې او که د راپیل د راغورځولو سټایل خپلې او که د L15 میزایل سټایل خپلې او چې څه کې هغه کوه خو میچ وګټئ بس غټه خبره ده چې میچ ګټي که نه دغې نه علاوه BCCI چې کومه ده دا څنګه دومره مضبوطه شوه دا اخر یې دغه دی یو خو د انډیا آبادي ډېره زیاته ده او دا آبادي د دوی دپاره بوج نه ده جوړه شوې انډیا د غربت په لحاظ هم ډېره لاندې ده خو به هر حال سټرنګ یې خپل آبادي ده هم د چین هم د انډیا چې معاشي لحاظ سره هغوی د آبادۍ باندې ډېر کار کړی دی ډېر زیات هلته ټیکنیکل خلک دي نو انډیا په هر فیلډ کې کافي سټرانګ ده زموږ تر دې پورې چې په
دفاع په لحاظ سره زموږ نه 6% زیاته سټرانګ ده. موږ چې څومره مضبوط یو 6% زیات د دفاع په لحاظ هغوی مضبوط دي. دارنګې بي سی سی آی چې کومه ده هغه یعنې زمونږ پی سی بي ته چې ټیلنټ راځي دا د 24 کروڑ عوامو نه راځي. هغوی ته چې ټیلنټ راځي دا د 1.38 کروڑ عوامو نه راځي. نو 1.38 کروڑ عوامو کې ته په میرټ فیصله کې او یو ټیم سلیکټ کې نو لکه څرنګه ټیم به وي. زموږ پی سی بي په کال کې یو چیرمین بدلیږي، د هغې جیشا 5 کاله مسلسل چیرمین پاتې شو. زموږ په کال کې د T20 3 کپتانان بدلیږي، د هغې یو کپتان وي او مسلسل روان وي. نو دا ډیفرنس دی چې هغې سټرانګ کوي او مونږ ویک کوي. دغه نه علاوه چې کومه ده نو هغه ډېر غټ ملک دی، هلته کرکټ ډېر زیات هغه دی، هغه هغوی کیش کړو. یو خو میډیا سایډ باندې هغوی ډېر زیات سټرانګ دي. څومره چې میډیا د سپورټس چینلې دي د یو 2-3 نه علاوه هغه ټولې د انډیا ونکوي، د انډیا دي. ورسره چې کومه ده هغلته IPL هغوی کوي او هغه د دنیا یو که څوک یې مني که نه یې مني هغه د هغه خپله منټلیټي ده. بهرحال موږ اکثر PSL نیغ نیغ کوو، خو PSL په دې کال کې موږ له یو ټیلنټ نه دی راکړی، یو حسن نواز یې راکړی چې هغوی له دوی موقع نه ورکوي، نعیم یې راکړی هغه دوی لوبۍ نه. خو IPL دغه ټیلنټ ورکړی دی، ابهیشک شرما، شوبمان ګیل، داسې دا نور که نه. نو یو د هغوی IPL دی چې هغه دومره سټرانګ لیګ جوړ شوی دی چې د هغې نه BCCI ته انتهایي ډېره زیاته انکم کېږي. او دویمه دا چې انډیا دومره سټرانګ ټیم جوړ شوی دی چې هغه که د اسټرالیا سره میچ کوي، که هغه د افریقې سره میچ وي، که هغه د انګلینډ سره وي، که نیوزیلینډ سره وي، که د بل ملک سره وي، نو د هغې نه هغوی ته ډېره زیاته ریونیو میلاویږي. هلته یو خو تماشګیر ډېر زیات دي نو هغه تماشایان راځي. بهرحال ریونیو موږ ته میلاویږي. پی سی بي هم د مالدارتوب په لحاظ 5-6 نمبر خو به کم سے کم وي، خو هغه بیا پته نه چې چېرته ځي. اوس په کرکټ کې روپۍ څنګه ګټلی کېږي؟ په کرکټ کې مختلفو طریقو سره ګټه کېږي. یو خو ډایرکټ کلاړي ګټه کوي چې یو مطلب دا دی چې شاهین افریدي شو فار ایگزامپل، هغه نن میچ لوبوي، د دې میچ دغه خپل پیس دی، دې ته میچ پیس وایي. ما ته اوس نه دی یاد چې ایگزیکټ پیس څه دی، خو مخکې 3 लाख روپۍ پر میچ و. T20 ټیسټ چې کوم و نو هغه 5-6 لکو پورې و. ODI میچ چې کوم و 4.5 داسې. نو یو میچ وي، بل د دې کنټریکټ کېږي A کیټګري، B کیټګري، C کیټګري. A کیټګري والا پلیر چې کوم دي راوند اباوټ 40 लाख پورې تنخواه مراعات دي، د 26 लाख نه واخله 40 लाख پورې. اوس د A کیټګري چې کوم کلاړیان دي، پرس که شاهین افریدي شو، رضوان شو، بابر شو یا داسې څه پکې نور هم دي، ما په خیال ځینې ته لرې کړل. نو دوی که کرکټ کوي او که نه کوي، خو د پی سی بي نه به دوی ته تقریبا 40 लाख روپۍ ماهانه تنخواه میلاویږي. یو خو دا ډایرکټ انکم دی. دویم چې کوم ده میچ پیس دوی ته میلاویږي، چې کله میچ وي که ټیسټ وي د هغې ځان له پیس دی، که ونډه وي ځان له پیس دی، او که T20 وي ځان له پیس دی. اوس هغه کلاړي چې هغه په بینچ ناست دی، که میچ کې دی په پلینګ 11 کې رانشي نو تنخواه خو وړي، خو میچ پیس ورته میلاو نه شو. بله چې ښه پرفارمنس وکړي نو ده ته مین اف د میچ ایوارډ میلاویږي، هغه هم نقد کیش انعام وي. مین اف د سیریز ایوارډ ورته میلاویږي، هغه هم کیش انعام وي، او داسې نور د انعاماتو باران وي چې پې کېږي. دا 3 قسمه انکم شو. څلورم قسم انکم د دوی چې کوم دی هغه سپانسرز دي، چې پی سی بي د چا سره خبره کوي نو کلاړیان اوس پی سی بي مجبوره کړې ده چې به سپانسر کوي، موږ د یې سره کوئ. نو 25% څوک یادوي او څوک دغې نه سوا یادوي، 45% څوک یادوي. یعنې پی سی بي د پیپسي سره خبره کړې ده چې د کلاړیانو په دې ځای باندې به د پیپسي لوګو لګېدلی وي، د پیپسي برانډ به مشهورېږي، او پیپسي به په دغې کې پی سی بي ته د کال چې کم ده نو 50 کروڑ روپۍ ورکوي. نو په دې 50 کروڑ روپو کې چې کم 11 رکنی یا 15 رکنی ټیم وي چې کم د پی سی بي کټ دلته لوګو لګوي، نو هغه ته به پکې چې ده نو پرسنټیج میلاویږي. نو چې څومره سپانسرز دي، ایډورټایزمنټ دی، نو په دې کې هم کلاړیانو ته حصه راځي. ورسره چې کوم ده نو بیا ډایرکټ ایډورټایزمنټ دی چې هغه یو کلاړي په خپله منیجر په ترو باندې ډیل کوي. لکه نسیم شاه چې کوم دی هغه د ګیټس دی که کم لیزر والا ایډورټایزمنټ کوي، یا د چنګمو کوي شاهد خان افریدي لالا، یا بابر اعظم داسې 2-3 د پراپرټۍ ایډورټایزمنټ سټارټ کړي. نو هغه دوی په خپله د هغه منیجر په ترو خبره کوي چې بهی
زه تاله دا اډورټایزمنټ به کومه، زه به خپله وایس کومه، خلکو ته به وایم چې دا ډېر ښه پراپرټي دغه دی، یا به خلکو ته وایم چې دا ګډس لیزر ښه دی، یا به چشمو کوم چې دا ډېرې ښې چشمې دي، یا به کولډ ډرنک کوم چې ډېر ښه کولډ ډرنک دی، زه دا دسکمه. نو زما خو پین فالوینګ دی، بیا به خلک دا استعمالوي. نو ته ماله چې څو پورې ته زما اډورټایزمنټ چلی، نو هغې پورې به ته ماته ماهانه 5 کروڑ یا 10 کروڑ دا پیمنټ کوي. ویل کېږي شاهین نسیم شاه چې کوم د ګیرې د خرولو والا لیزر دی څه نامه یې ده، هغې اډورټایزمنټ کوو نو څه دغه شانې کافي پیمنټ ورته شوی و چې په هغې ډېر کنټروورسي جوړه شوې وه چې یاره دا نه و په کار. خو هغه بیا د هغې دغه وکړو چې یاره، او واقعي زه پېژنم چې تقریبا د 25 نه سیوا کلاړیان دي چې هغه نسیم شاه په خپلو روپو بوتلي دي د کوز تیر، او هغې ته ټریننګ ورکوي په اکیډمیانو کې، د هغې خرچه د اکیډمۍ د کاني پینې د ایډمیشن د بیټ پال څونه چې خرچه ده دا نسیم شاه کوي. دیټس ګریټنس فرام نسیم شاه. او هغه وایي چې دا د اډورټایزمنټ روپۍ چې کومې دي نو دا زه شاته په دغه هلکانو باندې لګوم چې ټریننګ ورته ورکولی کېږي. نو نسیم شاه رایاده شوه، دا یو ډېر ګریټنس دي. نو یو پکې دغه انکم کېږي چې ډایرکټ هغه اډورټایزمنټ کوي. دا مختلف انکمز دي چې کلاړیانو ته را روان دي، او دا کلاړیان کرکټ هم ډېر زیات دغه کړل، او کلاړیان یې هم ډېر مالداره کړل. اوس چې یو کلاړي یو کال هم کرکټ وکړي، په یو کال کې هغه ته چېرته 30-40 میچونه T20 یا ون ډے یا 2-3 ټیسټ میچونه میلاو شي، نو بس دغه د عمر بر کمایي چې کومه وي هغه شوي وي. که بیا چېرته ښه پرفارمنس وکړي د نسیم شاه په رنګ، د بابر په رنګ، یا داسې شاهین افریدي په رنګ که نه، او مین اف د میچ راشي، مین اف د سیریز راشي، او بیا هغه عمر بر له په هغه اډورټایزمنټ کېږي. لکه اوس شاهد افریدي هغه د سپین ږیری شو، بوډا شو، ریټایر شو، خو اډورټایزمنټ د هغه اوس هم سټارټ دی. وسیم اکرم اډورټایزمنټ اوس هم سټارټ دی، په ټي وي کېږي. نو دوی نه هم دې ته بیا ډېر زیاته ریوینیو راځي. نو دا خبرې ما دې دپاره کولې چې زموږ ډېر خلک دي چې هغه په بچو باندې میډیکل کوي، 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ پرې لګوي او ډاکټر ته جوړوي. او ډېر خلک دي چې هغه بچو باندې اکیډمیانو ته لګي، CSS پې کوي، PMS پې کوي. نو که تاسو بچي کې ټیلنټ وي، دا تاسو اکیډمۍ ته ولېږئ، هغلته کوچ ته حواله کوي چې بھئی د میاشتې که 10-15 هزار روپۍ خرچه کېږي، بالکل زه به کومه، خو دنه بیټسمین جوړ کا، دنه بالر جوړ کا. خبره ټیلنټ ده، که ټیلنټ پکې نو یو ځل به مخکې دی لاړ شي. دغه بیشک شرما چې کوم د انډیا کلاړي دی، د یوراج سنگھ دی او شبمان ګل، دا دواړه د یوراج سنگھ شاګردان دي. د سپیشل ټریننګ چې کوم دی یوراج سنگھ کړی دی، او باقاعده پر کې خو نه کوي، روپۍ به ورکوي، یا مې بي څه ډیل به یې کړی وي چې اوس دا میچونه کوي، کېدای شي دې کې ورله صحیح څه ورکوي. خو بهرحال هر څه چې وي نو خبره ټیلنټ ده. تاسو خپل ماشومان وګورئ، زموږ ټول ماشومان کرکټ یې کوي لګیا دي. نو که ستاسو ماشومانو کې ټیلنټ وي، څوک راولئ، کوچ یا یو کلاړي چې هغه وګوري چې او دغه ټیلنټ شته، نو بیا هغه پالش کې مخکې تللی شي. او که ټیلنټ پکې نه نو بیا پې خرچې مه کوئ، بیا نشي تللی که نه. دغې حده پورې خبره وه. نو دا BCCI څنګه سټرانګ شوه. دارنګې کلاړیانو ته چې څونه انکم کېږي که نه، یو کلاړي چې کوم ده د میاشتې فرض کړه 15 کروړه انکم کېږي، دا کلاړي واپس ټیکس ورکوي، او دغه ټیکس نه څه حصه بیا PCB ته هم راځي. نو کرکټ بورډ چې کوم دی، دې ته څرنګې پیسې راځي، یو د کلاړیانو د ټیکس نه دوی ته د ګورمنټ د دغه نه پیسې حصه راځي، چې به یې د PCB سره فرض کړه 50 کلاړیان دي، او دوی چې دی نو دونه ټیکس ورکوي ګورمنټ ته په د انکم ټیکس باندې، او PCB ته هغې کې خپله حصه راځي. بیا دویم د سپورټس فنډ کې چې کوم اعلان کېږي په بجټ کې چې سپورټس لپاره دومره روپۍ وتې، هغې کې هم دې ته حصه میلاویږي کرکټ بورډ ته. نو د انډیا خو لوی ملک دی، غټ بجټ یې وځي، په هغې کې هم BCCI ته روپۍ راځي. هغې نه علاوه سپانسرز چې کوم وي، دا د ټیم ما وختي خبره وکړه، لکه اوس زموږ کلاړیان پیپسي سپانسر کوي، اکثر چې دی نو قطر ایرویز یې سپانسرز کوي. دا سپانسرز مت کې بورډ ته، کرکټ بورډ ته ډېرې روپۍ راځي. دې نه علاوه دا چې کوم تماشایان راځي، لکه اوس د انډیا او د پاکستان میچ دی، نو د دې چې د تماشایانو نه کم انکم کېږي، 28,000 ټکټونه خرڅ شوي دي د تماشایانو. ارزان ټکټ په 350 درهم دی، ګران 12,000 پورې. نو دا انکم چې کوم دی یو فارموله یې جوړه کړې وي، هغې کې څه حصه ICC ته ځي او څه حصه د دواړو باندې ډیوایډ کېږي، څه PCB ته میلاویږي، څه BCCI ته به میلاویږي. نو دارنګې چې کوم تماشایان وي، د هغوی کم ریوینیو وي، په هغې کې هم کرکټ بورډ ته چې کوم ده نو حصه میلاویږي. دارنګې TV رایټس ورته وایي،
دا رایټس چې کله دوی خرڅوي یعنی یو میچ دی د انډیا او د پاکستان او دا چې کوم ده نو آی سی سی د یو چینل سره خبره وکړه چې بهی ته موږ له راکړه یو 50 کروڑ روپۍ او دا میچ ته نشر کوه نو بیا ته شاته اډورټایزمنټ اخله لکه اوس پی ټي وي سپورټس دی دوی فرض که رایټس واخلي د میچ په 50 کروڑ روپۍ نو دوی بیا شاته اډورټایزمنټ اخلي خلکو نه روپۍ اخلي هغه چلی او دا 50 کروڑ دوی ورکي د میچ رایټس په مت کې آی سی سی ته او آی سی سی بیا څه حصه د ځان سره حصه راکي او څه حصه بیا په دې دواړو ملکونو باندې ورکوي چې د چا میچ وي هغې ته بیا میلاویږي نو دا مختلف سورسز دي چې دې نه چې دی نو هغه ته روپۍ راځي اوس خبره دا ده چې کله د پاکستان او د انډیا میچ وي نو دې میچ ته خو لکه تماشګیر ډیر زیات راځي خو چې د پاکستان بنگلاديش میچ وي نو ګراوند خالی وي موږ تیر ورځ لیدل بنګالیان راغلي خو پاکستانیان نو چې اوس تماشګیر نه دی راغلی نو انکم به څه میلاو شي پاکستان او د سریلانکا میچ وي نو تماشګیر نه راځي نو انکم به څه میلاو شي او البته انډیا غټ ټیم دی هغه که د استرالیا سره میچ وي عوام هم ډیر دی ایرا به 38 کروڑ نو که د استرالیا سره میچ وي که د انګلند سره وي که نیوزیلند سره وي نو چې بیخي هم نه نو 5-6 هزار تماشګیر خو د انډیا والا راځي میچ ګوري نو د هغې نه دوی ته چې دی نو انکم راځي نو انډیا میچونه زیات وي دغه رنګې تماشګیر ورته زیات راځي سپانسرز ورته ډېر میلاویږي دارنګې ټي وي رایټس چې دی نو هغوی کې حصه ډېره میلاویږي دا یو فارموله جوړه دغه فارمولې بیس دوی ته دا میلاویږي نو ځکه بي سی سی آی چې ده نو دومره زیاته مضبوطه شوه چې اوس آی سی سی هم په خاطر کې نه راولي چې زماړه ته به چاره واستې ته به څوک یې سوره یکماریا د دومره د جنگ سټیټمنټ ورکړی دی چې دا مکمل قانوني خلاف ورزي ده آی سی سی کوډ اف کنډکټ چې کوم دي د هغې خلاف ورزي ده په هغې څه وکړه 30% جرمانه یې ولګوله 30% جرمانه هغه لپاره څه ده د یو میچ مطلب د یو میچ هغه 5 لک روپۍ علي نو په دې کې 30% جرمانه شوه په 1 لاکو کې 30,000 شوه نو 5 لاکو کې 1.5 لاک روپۍ شو نو 1.5 لاک دغه لپاره څه دي doesn't matter نو دغه خبرې اترې وې چې تاسو سره شریکې شوې ګورو چې کمنټونه چا کړي دي خبرې ډېرې شوې به هر حال ستاسو مننه ګورو چې کمنټونو طرف ته اوس راځو ښه چې تاسو څه وایي چې د لکه دا خو سم ډېر دي دا به څوک ګوري بس ځای چې پرش کم کېږي هغه به شامل کړم ښه ځکه دا زاړه خو دا خو سم ډېر دي که نه مونږ یو بله ویډیو م اپلوډ شوی دی په هغې هم څه 9000 نه سوا کمنټونه راغلي نو هغه هلک وایي چې سر څه وکړم دا ما ورته کښېنهله شابه دا خو ما لیونی کړي مال بس چې هر څه کوي خو اوس ورته کښېنه ولیکئ بل ورځ ما یو پوسټ کړی ما چې هلکه مین اف د میچ به څوک راځي نو زه نو خو پکې شاهین افرید یاد کړی خو هغه کمنټونه ډېر زیات وو که نه نو بیا ما ویل چې اوس څه چل وکړم لکه دا خو 2100 کمنټونه زما خیال دغه شو نو چې 2100 کمنټونه لکه کسان راویستل چې چا شاهین افریدي یاد کړی دی بیا هغې کې قرآن اندازي کول هغه ته انعام څه دونه میټر نه دی زما دپاره څه خو ایوارډ به دله جوړ کړو سرټیفیکیټ به جوړ کړو څه چېرته یو سوټ کپړې به دله واخلو دا څه خبره خو نه ده خو د دغې نه راویستل ډېر ګران دي د 2000 کمنټونو نه یو سړی راویستل نو ځکه بس څه ووایو په دغې کې جویس ته پې غلي شو نو بل څه حل نه و د دغې مسلې اوس هم چې وختي ما ویډیو اپلوډ کړی وه نو لاست ټایم چې ما کتله نو 9000 نه سوا کمنټونه راغلي نو په دغې کې به لکه اوس خو سړی مې ورته کښېنولی دی ما دا تلیک او راوباستی نو شکریه اجاز الحق سالار دی وایي چې انشاءالله سرجي دا میچ به څوک ګټي څه شو هلکه کمنټ دی حبیب هلکه زه بس چې کوم فرش راځي نو زه به دا شاملوم دا زاړه راته مشکل لخه هدایت الله ستا مننه جعفر خانه مننه او السلام علیکم څنګه عثمان خان وعلیکم السلام بالکل خیر دی حسین سواتی انشاءالله پاکستان به ګټي انشاءالله ماشاءالله الله تعالی دې وکړي چې پاکستان یې وګټي څوک دی لکه دا خو ابو ضیاء الحق دی السلام علیکم کیا حال ہے سر مین آف د میچ با انشاءالله فخر وي محمد اسرار مهرباني عرفان شاهین دغه لږ شان انفارمیشن راکوه مونږ له نو ستا ډېره مننه او راشد دی ستا مننه پرنس طارق عادل شکریه سلمان همدرد یا الله به کپټن درد راولي خلاصې تېلي وله خبرې لکه اوس چې دا میچ کو هم بیلی دوی به څه وایي یاره جی یہ تو ٹیم فائنل تک پہنچ گئی ہے نا تو یہ تو بڑی کامیابی ہے اس کو تو شاباش دینی چاہیے تو بس د دې کلاړیانو ځای پوخ شو سپیشلی هغه کلاړي چې هغه په ټیم کې ځای نه جوړېږي هغه کپتان شو میچ به انډیا ګټي زیشان وایي واتساپ نمبر راکه سرجي محمد عباس واتساپ 0347
19121996 ښه دغه په دې پیج باندې لیک دی دا لږ بیک شه زما د پیج ته لاړ شه په دغې لیک دی 034719121996 الله دې وکړي چې پاکستان یې وګټي کې خو ډېره مشکله ده. السلام علیکم څنګه چل دی سرجي هدایت الله ډېره مننه تورمان راکي ستا مننه او عباس خان سر ستا پین ډېر دي کمنټس ټول شاملوه زه بالکل کوشش کوم چې شامل کړم خو یاره دغه دی بیا ریفرش شو جعفر خان سهیل خان مهرباني نثار خان محمد نواز به مین اف د میچ شعیب خان وایي چې په ښه زمان به وي عثمان د زړه نه راته ګران ډېره مننه وروره موږ ته هم ګرانې فضل سید عثمان خیل وایي چې 235 په پاکستان کوي لکه دونه سپیډ خو زما نشته څونه سپیډ سره چې تاسو کمنټ کوئ طلحه دی تنها هلک دی نوانس خان وعلیکم السلام وګټو نو بیا به د کیپټن د خلاصېدو نه سلمان همدره او دغه خو ده کوم ومبېله نو بیا هم د ده نه خلاص نه فاینل ته ورسېدل شعیب خان صافي ستا ډېره مننه د کمر نه یې لکه بخیر وحید بھائی څنګه ستاسو څنګه میلاو شمه خان محمد انشاءالله وبه شي مړه خبره مو خو عام خلک یو ګرځو را ګرځو چېرته به یو بل سره مخامخ شو ښه امیر سلام ډېره مننه شاهد خان شکریه جعفر خان حیان محسن عباس خان او نورزاده ښه انفارمیشن دې شیر کړل تھینک یو ویری مچ ضیاء الدین سلام علیکم څنګه وعلیکم السلام تنها لکه مهرباني اسرار ها رښتیا وختي کسانو کومنټري به کوي نن به شمال ریډیو نه بالکل زه یم او کومنټري به کوم دا اوس هم په ریډیو کې یم ښه نو انشاءالله کومنټري به وي بالټو بال اپډیټس به وي السلام علیکم سرګل د برنګ نه وعلیکم السلام برنګ لالا څنګه او ریحان علي سرجي په ما ډېر ګران یې ملاقات به کوو انشاءالله ویلکم ښه سر ډېر پین ستا ډېر پین یم ستا عباس خان ستا ډېره مهرباني خوشحاله شې وروره او مننه ستا ښه احسان مننه شامت خانه وعلیکم السلام جعفر خانه لکه ستا مننه او اټس راحت I love you too सर मैं भी पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग कौन इंडिया हमारा गुरु बनो बेशक को बोलो फाइनल में हो जाए फेल खामने ना दा चा दा कमेंट करे हो لاړو یار د سپیډ ډیر زیات دی حکمت الله دی فرمان الله ډیره مننه میازی شان احمد شکریه او اسپندیار خان مننه سهیل مین اف د میچ بشان افریدی وی کفایت پاکستان بغټی شعیب خان رحمت الدین ضیا الرحمن نور الرحمن سلامونه قبول ک دوبۍ نه وعلیکم السلام یا لکه ستړی مشي سال له دوبۍ کې د غلطم د غرنګ ګرمه ګرمه د انډین او پاکستان خپل کې وړاندې کنه مسافرۍ کې خپلو کې جوړي ما کتل دی تیر میچ کې انډین او پاکستان ځای په یو ځای بناستو نو ډېر ښه مزه یې کوله داسې ښکاري چې عوامو کې څه مسله نشته دی خو هسې بس پته نه چې کوم ځای نه انډیا والا دښمني دومره په ځان حاوي کړې ده هلکه کینې غلي شفیع الله یم فضل سید عثمان خیل وانس خان او صلاح الدین خان شکریه او بادشاه شکریه بادشاه زاده ضیا خان عزیر خان عباس شکریه که زه د ستاسو کمنټونه شاملوم بیا مس کېږي نو نومونه هم ځکه اخلم انشاءالله پاکستان به ګټي عباس خان وایي سید خانه ډېره مننه سعودي عرب نه ضیا خانه لو یو ټو شکریه سهیل پراود اف یو تاجک صاحب تھینک یو ضیاء الحق خان عطاالرحمن راکي سلمان خان درته سلام دی وعلیکم السلام د سلمان خان ابوبکر اسرار تھینک یو سرجی ګریډ سلام سرجی تاسو مونږ ته واتس اپ اس ام اس کو هغه مونږ تاسو هلکه سیدی ویلي احتشام ډیره مننه ان شاء الله پاکستان به ګټي ضیاء الحق دا چرته هغه اپنام چپانه کې فخر زمان انعام مالک قصه ډیره ګډه وډه شوې ده یاره سلمان جانی ټارګټ به 225 ورکوي سلمان خان درته سلام کوي تورمان وعلیکم السلام وهاب تاجک وایي د معلوماتو ډېره مننه وهاب ټاکرونه تھینک یو ویری مچ اثرګل د برنګ نه چکر له راشه یاره درځم برنګ ته ښه انشاءالله خیر سره ضیا خان وایي چې لو یو نو لو یو ټرو تھینک یو جواد خان فول سپورټ انډیا لکه سم شه خدای دې پوهه که کو تکه داسې نه چې بیا د کلي کې ځای نه شاکر عثمان خیله مننه بهرحال جمهوریت دی بالکل سپورټ کولی شي زه د دې دغه نه یم انډیا ښه ټیم دی ګاونډي دی خو بهرحال و زموږ خپل ټیم شته خپل ټیم دی خپل ملک دی نو ملک سره به ودرېږو ټیم سره به ودرېږو عباس خان مننه اسرار تله شکریه عباس خان سرجي خطو دی ښکلي دي اخته دي ښکلي دي ستا ډېره مننه اخته خو لاړه سپین شو که نه باجوړ غمون وخوړو راشد الله سید حمید سلیمان نسیم شاه مین اف د میچ په فخر وي شعیب خان پاکستان به ګټي او شیر علي خان ستا ډېره مهرباني کفایت الله ستا هم مننه عثمان علي سبحان سهیل شفیع الله خانه احتشام الحق سر تاسو په واتس اپ آنس ولې نه کوئ یاره واتس اپ والا رښتیا خبره واوره اکثر تاسو میسج وکئ هاي سلام او سلام کوم لکه د هاي به سړی څه جواب کوي تاسو چې کله په واتس اپ میسج کوئ نو په دې خبره دغه کوئ چې زه مونږ میډیا والا یو
زموږ د ټي وي خپل ګروپونه دي، د ریډیو ګروپونه دي، د پریس کلب ګروپونه دي، د میډیا د ملګرو ګروپونه 10-12 ګروپونه دي چې هغه مکمل په هغې کې اکټیو یو، خبري ځان ته خبره او خبرونه پکې شیر کېږي، نو زیات فوکس زموږ په هغې وي. اوس داسې خلک چې هغه څه سوال جواب لري هغه وایس وکړي چې یاره ماته دا مسله ده، موږ د هغې مطابق جواب ورکړو یا معلومات ورکړو. اوس که ستا ګپ ته زړه کېږي چې یاره زه خو د ده ډېر غټ فین یم او راشه ګپ به ورسره وکړم، نو ته خو په خپل ځای ټیک یې، خو دلته به موږ نه یو اوزګار. مثال د خبرې دا دی چې زه دا دی لایو یم، تاسو سره موجود یم او وختي ماته یو کس کالونه کول، نو اوس هغه ته خو دا نه وه پته چې دی خو لګیا دی په فیسبوک باندې خلکو ته خبرې کوي او هغې نښتې او کالونه یې کول. نو دارنګې کیدای شي یو 50-60 کمنټونه هم دغه راغلي وي، په واتساپ باندې میسیجونه هم راغلي وي، هغه ته خو به دا نه پته چې زه دلته لایو یم. دغه رنګې زمونږ مسله دا ده چې هغه خبره محنت کوو، هلې ځلې کوو، کاروبارونه دي، سالوګان ټماټر خرڅو، خپل حلال رزق ګټو، نو څه هغې ته ټایم ورکول وي، څه د ریډیو ډیوټي په سر ده، نوکري د ملازمان یو، څه چې دی نو دارنګې د میډیا کار دی، څه د کور ذمهوارۍ دي، نو ډېر لکه مصروفیات ډېر زیات وي. په دې کې چې کله ماته ټایم میلاو شي په واتساپ هم ریپلای کوم، په کمنټونو کې هم تاسو سره ریپلای کوم، خو چې کله ټایم نه وي نو لکه بیا به ګیله من کېږئ نه. او هغه ملګري چې هغه په واتساپ هغه تش هیلو های کوي، نو که تاسو ته ریپلای نه کېږي نو په دغه مه مایند کوئ، خو که البته سوال جواب وي، څه خبره وي، نو بیا به خامخا ریپلای تاسو ته شوي. او نن سبا باجوړ دی، تاسو پته ده دلته موږ ته متاثرین ناست دي، تقریبا 30-35 هزار خلک اوس هم پردي کورونو کې دي، هغوی د خوراک انتظام ګډوډ دی، ډېر زیات مسلې دي. 2 میاشتې وشوې چې د خپل کوره بهر دي. پرون چې دی نو ماټر ګوله چاودلې ده، څوک وایي راغورځېدلې ده پې، څوک وایي چې نه هلته پرته وه ماشومانو ورسره لوبې کولې، والله اعلم، نه ده پته ماته. خو البته دا یو خبره لږه دغه کېږي چې ځکه چې وایي چې 2 ماشومان د دې واقعې ګواه دي چې دې ماشومانو ډاډه وکړله او وږي پاخه کړل، وږي وخوړل، ځان سره یې لاډو وړی و او ورسره MP3 وه. لکه ځوانان دي، چل کوي، خپل ژوند انجوای کوي، بس ټیک ده، انجوای کوي دي. هغوی ته څه پته وه، نو وایي چې هلته څه شی پروت و، هغې رااخیستو، بم غوندې ماټر ګوله وه، بم څه خو ماټر ګوله وه. نو دوی ډاډ یې نه وروستو هغه رااخیستې ده، یو یې راخلي د یو کمر نه یې ولي، بل پې کمر ور ولي، بل یې د بل کمر نه ولي، نو په دې کې پې هغه چاودلې ده. دا 2 ماشومان داسې دي چې هغوی ورسره وږي پاخه کړي، ګپ شپ یې ورسره لګولې او هغوی دا وایي چې ماټر ګوله دلته موږ چې واپسي کوله نو په لاره کې پرته وه. نو دوی دا 6 ماشومانو دې سره لوبې شروع کړې او دا 2 ترې کور ته لاړل او وایي چې موږ ورته وویل چې مه کوئ، دا شی خطرناک به وي، نه پېژندله چې دا ماټر ګوله ده. اوس هغوی څه پېژنده، هغوی ورسره لوبې شروع کړې او وایي چې موږ ته کور ته لاړو. نو هغه 6 ماشومان 4 پکې شهیدان شو، 2 زخمیان دي، الله تعالی دې ورته خیر کړي. نو اوس یو سټیټمنټ دا دی، میبي دا ټیک نه وي، بل سټیټمنټ دا دی چې به دا په ډرو په دغه باندې ماټر ګوله د ماشومانو ډاډه کوله او ماټر ګوله پې راغورځېدلې ده. نو اوس زه ورته نه وم ولاړ چې لکه زه دا ووایم چې او ما لیدو او ماټر ګوله پې راوغورځېدله، او یا زه دا ووایم چې او ما لیدو او دیو د ماټر ګولې سره لوبې کولې او دا راغورځېدلې نه وه، په لار کې پرته وه. دا 2 سټیټمنټ دي. اوس کومه یوه خبره رښتیا ده ماته نه ده پته د دغې، خو دواړه سټیټمنټ چې کوم مخې ته راغلي هغه مې سره وویل. دا خبرې مې په دې غرض سره وکړله چې پرون دا نیوز رالو نو موږ ټوله ورځ په دې کې بیزي وو. اوس تاسو به په لاهور کې، په پنډۍ کې به، اسلام آباد کې به، تاسو به هېڅ نه خبر، او ستاسو به زړه کېږي چې راشه وحید بھاي ته میسج وکړه او ګپ ورسره ولګوه. دلته به مونږ زړه نه وینې بهېږي، زمونږ ماشومان به شهیدان شوي، ټوکړې ټوکړې غوښې به وي او مونږ به ستاسو سره ګپ لګوو. لکه تاسو دې ته سوچ وکړئ که نه، دا یخته زمونږ هسې خو سپین نه شو. دا تېر 11 کاله باجوړ کې زما وشو، تېر 11 کاله کې ما ډېر څه ولیدل، دماکې مو ولیدلې، ډزې مو ولیدلې، نږدې یاران دوستان پکې زمونږ شهیدان شو، علما شهیدان شو. لکه کوم حالات په مونږ تېر نه شو که نه. نو حالات شاکار عثمان خیل مې رامخې ته شو. هلکه شکریه وروره، ستا ډېره مننه. نو شکریه چې ټایم دې راکړو، ملګری شوې، کمنټ هم دې وکړو، تھینک یو. نو خبرې مطلب دا دی چې زمونږ دومره حالات تېر شو نو ویښته به م راله سپینوي. اوس زه داسې کار وشو، دا هغه تېره ماټر ګوله چې راغورځېدلې وه، یو ماشوم پکې بلکل نیم پاتې شوی او نیم ختم شوی و که نه، زنانه پکې زخمیانې وي.
نو هسپتال ته ورغلم. په دې کې اوس یو هلک ټلیفون وکړو، ویل به اسلام علیکم، ما وعلیکم السلام، پسې مې ریسیو کړو. خوا کې مې ایم ایس ولاړ دی، هغه داسې وران وکتل چې دا یو ټلیفون ځای دی چې ته یې ریسیو کړې. خو بهرحال کال راتللو، بس ریسیو مې کړو. وی سر زما یو تپوس دی. ما ویل لکه ستا تپوس به وروسته وشي، زه هسپتال کې یم، دلته چې دی نو ماټر ګولر راغورځېدلی، یو ماشوم دی زنانه دي، صحیح شو، او د هغې په هلو ځلو کې یو. وی چې نه زما دا خبره اهمه ده. نو ما ویل د دې نه بله اهمه کیدی شي. ما زه ووایه چې ما څه وی وایه. نو وی زه چې کوم دی نو د سیکنډ ایئر نه فارغه شوم او اوس په څه کې اډمیشن وکړم. مړه ما کور دی وران شه، دا د دې خبره ده، دا دې وخت دی. ما وروستو کال وکړه. نو بیا راته په وټساپ میسج کړی وي، تا ته ما کال وکړو، ته پې ما ته قار شوې. نو ما یې لږه تا ته نه وه پته چې زه په هسپتال کې یم، تا ته ما ووایي چې هسپتال کې یم که نه. خبرې مطلب دا دی چې ګورئ دا موبایل زموږ لاس ته یو ټول راغلی دی. دا موبایل زه راخلم او اوس فورا چې دی نو زه یو کس ته کال کوم. زما سره په دې موبایل کې تاسو یقین وکئ ما سره د ډېرو غټو خلکو نمبرې دي. غټو خلکو مطلب دا چې غټو سیاستدانانو، د وزیرانو. نو زه چې هغوی ته کال کوم نو اول ورته میسج کوم چې سر زما تا سره لږ کار دی، که تاسو پرې چې زه تاسو ته کال وکړم. نو هغه ما ته اوکې وکړي، یا راته یس وکړي، یا راته په خپله کال وکړي، نو زه ورسره خبرې وکړم. یا چې بیخي زما ایمرجنسي وي، هغه ته میسج کې خپل جواب پرېږدم چې سر زما پروګرام دی، کاینډلي ته ما ته هغې کې وخت راکړه. نو هغه ما ته ریپلای وکړي چې زه فری یم، ټیک ده، یا وایي چې نه موزګار که نه، یا کله کله کال هم وکړو ورته، نو هغه ریسیو نه کړي، نو بیا هغه نه کوو. نو خبرې مطلب دا دی چې مونږ چې کوم یو ډېر ښه کارونه را په غاړه دي، او خو خپله غریبي کوو، د خېټې غم هم را په غاړه دی، حلال رزق ګټل هم را په غاړه دي، ذمهوارۍ دي، د ریډیو د میډیا کارونه په سر دي، د کور غم ښادۍ په سر دي. نو که په دې کې تاسو ما ته میسج کوئ چې راځه چې ده سره به ګپ ولګو، نو دا تاسو بیخي زیاتی کوئ. لکه ټیک ده تاسو مینه ده، محبت دی، خو ته یو تن یې، او ته چې ډېر زیات ستا فرینډ سرکل وي چې 8 کسه به وي، او زموږ سرکل ډېر زیات غټ دی، 50-60 زموږ د دې سراونډ صحافیان دي چې هغې سره موږ ډیلی بیسز روزانه ان ټچ یو، یو بل سره رابطې کوو. لکه اوس چې زه لایو کېدلم نو ښار کې یو ځای کې څه اکسیډنټ راپېښ شوی، نو د هغې نه مخکې ما یو ملګري ته میسج وکړو، ما کاینډلي ما سره معلومات شیر کړه څه مسله شوې ده. بیا زه لایو شوم، هغه به رالیږلي وي. دارنګې مونږ د روزانه داسې په یو بل سره په رابطې کړو، په هغو کې بیا ځینې داسې مسلې راځي چې هغه د انتظامیې په نوټس کې راوستل وي، نو هغې دپاره اے سی ته میسج کول یا کال کول، یا ډي سی ته میسج یا کال کول، یا ډي پي او سره رابطه کول، یا ای سی چو سره رابطه کول، یا ایم این اے سره، ایم پی آی سره رابطه کول. نو مونږ زیاتر ټایم چې دی نو په دې شیانو کې لګي. نو که ګپ شپ ته ټایم نه میلاویږي او تاسو ته د ګپ شپ دپاره ریپلای نه کېږي، نو دا مه مایند کوئ. ها دا په دې پسې خبره وشوه چې کمنټ کې یو کس لیکلي وي تا ته په وټساپ مونږ میسج وکړو ته ریپلای نه کړي. که تاسو میسج کې څه خبره کوئ، د هغې به ضرور تاسو ته جواب میلاو شوی، څونه پورې چې زموږ سره پوهه وي، معلومات وي، تاسو ته به در رسو. کوم شي باره کې موږ سره معلومات نه، کوشش کوو د بل نه ځان پوهو، بیا راځو تاسو ته چې د را رسو. نو شکریه سلمان جانی، وحید بھائی زمونږ بیګاله کمنټري وکړئ، او یم به بیګاله ښه بېغمه شه. خدای دې وکړي چې ویې ګټو، ته داسې نه چې په شرمونو مو ونه شرموئ. جمشید خلجي ستا ډېره مننه، عزیز خان ډېره مهرباني، ابرار احمد تhank you very much. دغه لاست کې کمنټونه محمد بلال اسلام آباد نه thank you وروره. محمد اسماعیل لکه صدر صاحب ته یو خبره واوره چې اوس یې کتلی وختي یو کس کال وکړو چېرې ماشومان دي او د ده سره په اکیډمۍ کې دي او اوس خو متاثرین وتي دي او د دې د اکیډمۍ ولې نه کولاوئ. نو ما چې زه به صدر صاحب ته ویم ته د اکیډمۍ دې اوسه پورې ولې بنده کړې ده؟ خدای بنده دا واړه کور کې وراني کوي، خلک یې تنګ کړل او تا ورته اکیډمي بنده کړې ده. نو متاثرین خو تللي دي که نه زیاتتر، لږ غوندې پاتې دي، خیر د هغه هم دې پکې ګیم کوي. نو خپله اکیډمي کولاو که، او چې کوم هلکان تا سره اکیډمي کې دي نو هغوی ته اعلان وکړه وی بس راځئ. نو چې هغوی یې نه دغه کېږي، کور کې خلک کم تنګ کړل. دې نه علاوه سکولونه هم ځینې داسې دي چې هغه بند دي، نو هغه هم کولاو شي ان قریب. احسان الله ډېره مهرباني، عطا الله مخلصه مننه، روح الله خان اسلام ډېره مهرباني. او دا کمنټونه خو ډېره مننه ستاسو ټولو. زه به ورته لږې اوبه وڅښم او که بیا مې وس کې وجو شامل به کړم او که نه وجو مننه. نو دغه غټه تخته دې په لاس کې نیولې، خو په دغه یې د خپله لایو وګوره که نه، هدایت الله تا ته نه ده پته چې د ریډیو د کومنټرۍ څونه مزه وي. هغه خلکو ته پته وي چې هغه زموږ په شانې د ریډیو سره راغټ شي. ما ته اوس هم یاد دي چې مونږ به
لکه ټي وي فیسیلیټي هم لرله خو په ریډیو به م اورېدو د هغې ریډیو کمنټرۍ کې ډېر زیات معلومات شیر کېږي. ټي وي خو بس جسټ هغه ګوډ شاټ او بیډ شاټ او ګوډ سلیکشن اف شاټ او ګوډ ډیلیوري پلان کې بس دغه وي، نور پکې څه نه وي. نو ریډیو د کمنټرۍ خپله مزه ده ښه. او زه تا ته دا وایم چې ته بېګاله شه ما ریډیو واوره، نو انشاءالله ستا به خوښه شي. دا یعقوب خان وایي دا زما کمنټ وګوره. نو څه دي وکې لیکلي؟ شاکر الله خان ستا مننه. السلام علیکم سر څنګه یې؟ وعلیکم السلام سمیع الله ډېره مهرباني سر څنګه میچ به وګټو. کاشف توکې خبره ده که توکه ولګېده یو به چلېږي او انشاءالله جیتېږي پاکستان. عبدالوالج نو بس ګورو چې څوک یې ګټي. خو پاکستان داسې ټیم دی چې دا انپریډکټیبل دی، دې باره کې څوک سم نشي ویلی. کله کله ځان وشرموي په 110 په 120 سیلی وکړي او کله کله بل وشرموي 200 ورته وکړي، نو هېڅ پته نه لګي. خو انشاءالله پازیټیویټي ډېره ده ټیم کې او پازیټیو مایند سیټ دی، نو کیدای شي انډیا نن تخته کو د خیره سره. الله دې وکړي چې تخته کو، داسې نه چې موږ تخته نه کړي. ملک اکبرزی شاکر خان عطاالله مخلص ستا مننه. پروګرام له راشه یم به. سمیع الله تhank you. افتخار خان ستړی مه شي. عبدالله امیر ډېره مننه. او کاشف شکریه. مستجب خان سمیع الله thank you. سلام سر څنګه یې؟ انشاءالله پاکستان به میچ ګټي. محمد عیسی خیر دی. ظهور الله وعلیکم السلام. کلي والا میچ به ګټو او ته به پروګرام کې بیا. ابشار مشواني هلکه څه کې ډاډه بدله وکړم زه. او یعقوب خان واتساپ مې درنه ګیله ده جي، زه راولېږئ چې ستا څه ګیله ده. داسې یو اپ شو کا چې بهر ملک کې زبردست شو کوي، په موبایل کې داسې پلای وښیه. تماشه ده که نه؟ تماشه باندې ګوره هر ځای کې شو کوي ښه. سرجي ډېره مننه. دیدار خان ډېره مهرباني. او هوایي فایرنګ څه اشتراک کوي او که نه یاره ما کتو آی جي کے پی کې هغه بیا پوسټ کړی دی چې هوایي فایرنګ سے اجتناب کړی، نو لاندې ورته یو ځوان لیکلي و چې مړه سپېره تا تېر ځله پوسټ کړی و نو بیا دې روانې ویچو بیلو وی چې دا چا دا پوسټ کړی دی، چا دا پوسټ جوړ کړی دی، وایي دا سپېره دی. نو ما کمنټونه کتل ډېر غټ ټرول یې روان و. بهرحال که ټرول کېږي که هر څه کېږي کمنټونه خو ورته وشو که نه، دا غټه دغه ده پیج یې خو دغه شو. احسان الله ډېره مننه. سلمان خان مننه. عبدالله امیر سر چې حسن نواز پکې سلیکټ کړي، یاره نه وایي چې سایم ایوب به وي. پته نه حسن نواز ولې موقع نه ورکوي. واحد پلیر دی چې هغه د ټول نه تیزترین سټرایک ریټ دی او حیران یو. په څه خوشحالۍ کې هلکه څه دي لیکلي دا کمنټ لاړو وتښتېد. انډیا جیتے هدایت ریاض او تاسو تماشا نه چلیږي. تماشا نه چلیږي ښه دا وره چې کله نیټ کمزوری وي که نه تماشا کې تا سره آپشن دی، یو اټو باندې وي، اټو فول ایچ ډي تا ته درکوي. دویم هغې کې تا سره آپشن وي 720 سیټنګ نه چینج کېږي، نو 720 ته راواړی نو لږ په کمزوري نیټ کې یا کمزوري وائی فای کې بیا هغې کې 380 پورې میګا پکسل پورې آپشن دی، نو چې تا هغه 380 ته راکوز کې لږ خړ شي صفا نه ښکارېږي خو بهرحال چلیږي بیا ښه. هغې کې دغه آپشن دی، یعنې ته یو ویډیو په کمزوري انټرنیټ باندې ایچ ډي ویډیو ګورې نو هغه خو نه چلی، خو که تا ویډیو د ایچ ډي نه 720 ته کې نو بیا به وچلی، که بیا هم کمزوری وي نه چلی نو بیا چې 360 میګا پکسل ته راوړی نو بیا خو چلی ښه. دغه څه ټینشن نه د انټرنیټ په یوزز باندې چې کله موږ پوه شو نو موږ ته به دا هر څه آسان شي بیا. او سلمان جانی د ریډیو ډېره مزه یې لا یو زه تا ګورم هدایت الله بېګالی ته هم په ریډیو واوره ښه، او ما مو ته ویې ته واوره زه د ریډیو خپله مزه نو شکریه. مات سالار سرجي یقین مې پرې نشته، زما هم دا خیال ده چې دا وړی به شړی نه شي، خو بهرحال توکه ده او که توکه کې بله ما چې کتل د لایو راتلو نه مخکې ما کافي ریسرچ وکړو چې څه وشو څه ونه شو، نو هغې نه خبردار راغله چې ټیم میټنګ چې کم شوی دی ټیم میټنګ د میچ نه مخکې کېږي خامخا، نو په هغې کې کلیر ډایرکشنز فرحان او فخر ته ورکړی شوي چې بھئی تاسو به سلو لوبه نه کوئ، تاسو به خپل نیچرل چې کوم اګریسیو موډ دی تاسو په هغې کې تاسو به جارحانه لوبه کوئ، که تاسو یو هم آوټ کېږي خو بل به سلو کېږئ نه. موږ مسله دا وي چې موږ نه یو وکټ وغورځېږي جو بل ټک ټوک شروع کړي، په ټک ټوک کې بیا هغه هم د ټیم بیړه غرقه کړي، بل پسې راوځي جو هغه هم ټک ټوک، بل راوځي ټک ټوک. تېر میچ کې موږ په 9 اوور کې 92 رنز کړي
او بیا ټکه ټوکه ټکه ټوکه ټکه ټوکه ټکه ټوکه ټک کنه هغه شی سټارټ شو. بیا د 9 نه پس 16 اوور پورې مونږ چې کم دی نو 5 وکټې غورځېدلې وي او 38 رن شوي نو لکه تاسو ګورئ که نه نو په دې کې به څنګه میچ مونږ ګټو. نو دا ځل لږ به اګریسیو موډ خپلول وي. هلکانو ستاسو د ټولو مننه. دا تاسو چې څومره کسان دا وخت لایو موجود یئ دې دا مطلب دی چې تاسو غواړئ چې نورې خبرې نور ګپ شپ سره ولګېږي خو به هر حال وخت ډېر وشو او خبرې کول زه د دې طرفه مسلسل تاسو ته لګیا یم غږېږم او تاسو غوتش کمنټ کوئ که تاسو دونه خبرې وکړئ کېدای شي مازغه هم کار پرېږدي نو خبرې داسې دي چې دا سړی ستړی کوي منټلي او وروستو راته ډېرې چغې را په غاړه دي انشاءالله که نه او کومنټري دا وي چې یاره سړی خامخا جذباتي کېږي د چکې سره وکټ سره نو وروسته هم راته ډېر کار را په غاړه دی نو زه به هغې ته لږ دا خپل مازغه چارج کمه او هغې پورې به اوس لږه چې دی نو دمه وکړو. ستاسو مننه دعاګو به یو چې پاکستان یې وګټي. البته که اګریسیو موډ و هغه خبره ودې بیلي خو په غیرت دې وبیلي که په بې غیرتۍ بیلي نو په شرمونو به مو شرمئ نو څه پته لګي انډیا والو ډېر تکبر غرور کړی دی الله تعالی یې په خپله غر کي او زمونږ لاس پې د شیر علي شي. ماته نه ده پته چې دا متل د کوم ځای نه راغلی وایي زه خدای دې پې لاس د شیر علي کا نو چې دا شیر علي به څوک یي دا پې په څه باندې لاس د پاسه شوی که نه او څه پته لګي زمونږ پې لاس د شیر علي شي او پې خدای وچلی. نو شکریه مننه او دا تاسو په مصروفه وخت کې وخت راکړو. نن سبا د ټول نه قیمتي شی چې دی هغه وخت دی. مونږ په خپله چې څوک ویډیو کړي وي یا لایو راشي نو وی ګورو چېرته هارډلی 1 منټ یا 2 منټه نور بیا خپل کار کې ترې مصروفه شو او تاسو تقریبا د څه وخت نه نیمه ګنټې نه سوا وشو چې تاسو ما سره وئ نو دا ډېر قیمتي وخت تاسو ماته راکړو. نن سبا چې چا نه روپۍ غواړې هم انکار نه کوي دومره وینه ترې وغواړې هم انکار نه کوي خو چې وخت یې غواړې نو وخت ورسره نه وي هر څوک مصروفه وي نو ستاسو دې وخت راکولو دپاره مننه. بهرحال څه انفارمیشن و معلومات و چې سره شریک شو. که کوم ملګري لیټ ټیون شوي لیټ یې وکتلو نو ویډیو په سټارټ کې مونږه ډېرې زیاتې معلومات شریک کړي دي د میچ په هکله خبرې اترې کړي دي تاسو یې کتلی شئ. د تجزیه کارو هغه یو کمپریهنسیو هغه ما تاسو ته راوړی دی هغه تاسو کتلی شئ چې شاهین افریدي ته چا څه مشورې ورکړي حارث او فرحان د کیس څه وشو سوریه کمار یادو سره څه وشو محسن نقوي ټیم ته څه اعلان کړی دی او دارنګې د کلاړیانو څونه تنخواګانې وي څونه ریوینیو دوی ته میلاویږي بي سی سی آی چې کومه ده بورډ اف کرکټ بورډ اف کنټرول فار کرکټ ان انډیا نو دا چې کوم ده نو د دې څرنګې دومره مالداره شوه دومره مضبوط شو او د کرکټ نه څومره ګټه وټه کېږي یعنې پیسې پکې څومره میلاویږي موږ ته خو ډېر په زول کار ښکاري خو دا کرکټ ډېر ریچ سورس اف انکم دی ډېر زیاتې پیسې پکې میلاویږي نو په دغې خبرې اترې وشو ډېر ښه معلومات وو چې سره شریک شو او دا جواد خان وایي چې سر لایو راشئ یاره لایو په فیسبوک باندې پابندي وي که نه نو اپلیکیشن انسټال که شمال ریډیو په هغې به وي ښه اپلیکیشن باندې به خامخا وي زه به وګورم که فرض که آډیو کې راغلو لایو که نه په آډیو به زما په خیال دونه پابندي نه خو په ویډیو کې چې ټي وي درته ښه وي یا دغه ښه وي په هغې پابندي وي نو زه آډیو به کوشش کوم چې فیسبوک باندې تاسو سره آډیو کې لایو راشو شمال د پیج نه صحیح ده نو ستاسو د ټولو ډېره مهرباني تھینک یو چې تاسو خپل قیمتي وخت راته راکړلو شکریه جی ښه د ټولو ډېره مننه